الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهي لقدر ور او قابل قدر دي جامع حضرت متمم صاحب او په دین باندې مېنه مسلمانانو د کلی کربلا مسلمانانو ورونو او زما خوند مندو او راغلو په دې مجلس نوراني مجلس کې شرکت کوونکو زما خوند مندو او هغه طالبات او هغه زما بچیانی چې الحمدلله نن دا تقریب او دا د خوشحالي مجلس جوړ شوی دی د دې د شالپوشي په مناسبت سره او د دې د خوشحالي د لپاره د حوصله افزایی د لپاره د کم ډیګري حاصل کړي دا او کم کمال حاصل کړي دي د دې د منزلو د لپاره د دې تعریف د لپاره چې دا موږ بچانو ته دا پته ولګي او مور پلار ته دا پته ولګي چې الحمدلله موږ بچانو قرآن عظیم الشان دا په صحیح تجوید او په قاعده سره الحمدلله ختم کړی او دا کال مهنت کړی دی استادانو مهنتونه ښکاري چې کم کار دی کړی دی دا مدرسه د څه مقصد لپاره قائم اواز نه راځي نو هر نه دا کوي هله دا کوي چې موږ مختصر یو مجلس کوو چونکی د کلی زموږ خوندې منځ راغلي دي او نارینه دلته ناسي په دې په حواله دا درخواست کوم د زنانو سره چې ښه په غور سره په شور مکوي او په اطمینان سره خبره واوري او ضروري خبره صرف یو جلسه نه ده چې مدرسې شالپوشي وسو جلسه وسو پلان کې دی ویل پلان کې دی ویل بلکې مقصد आवाज نور دي چې ها आवाज कम उस तरफ خدا اوس شندان سره نشي نو خو زین او دغه لږ کم نه کنه دلی کاوه بارال کوشش کو आवाज درسي تاسو له دونه وکي چې هغه आवाज او کې راځي بس صرف دغه وکي چې شور مکو ان شاء الله کوشش وکړو تاسو په طلب کې کښینئ الله پاک به ان شاء الله مستاسو ته د دې مجلس ثواب ضرور راځي هر ځدا کوي یو خبره خو دغه زموږ بچانی چې کوم فارغان سوي دي او شالپوشي کیږي هغوی ته دا یو نصیحت کوم په تور د نصیحت په تور د استاد یا د پلار یا د مشر چې زما بچانو د قرآن عظیم شان منګه عظیم دولت تاسو ته الله در نصیب کړي د قرآن ویل د قرآن لیدل د قرآن ورته ویل دا تاسو په هغه جماعت کې داخل سواس چې کم جماعت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهترین جماعت وایي دا کم حدیث ما وستاسو مخې واوروي په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیرکم ټول امت ته دا خطاب تر قیامت پورې په تاسو کې بهترین انسان څوک دی نه د نرغه ویل نه بلکې هر څوک چې دی کتور دی که سپین دی که نارینه دی که ښځه ده که موړ دی که غریب دی
که عرب دی که عجم دی تر قیامت پوری دا خطاب وګرځو ته دی. موږ تاسو خو وایي چې پلانکی ډېر بهتره دی، پلانکی ډېر بهتره دی. چا پلانکی دی ګاډیانې دي، دی کلاوي دي، دا زنانه دي، ویو پلانکی ښځه دی ښځه دی. زما خوندمندو هېڅوک ښه نشي کېدلی مګر هغه څوک ښه کېدلی چې چاته چې نبي کریم علیه السلام بهترین ورته ووایي چې دا بهترینه دی. نو هغه په کوم صفت باندې نبي علیه السلام دا نه دي بیان کړي. د چا چې ښه ډېره سونه وه هغه به ښی، د چا چې ډېر ښه کالي و نو به هغه ښی، د چا چې ګاډیانې وي کلاګانې وي جایدادونه نه، بلکې تر ګردو بهترینه زنانه وي که نارینه و ټول امت ته دا خبره ده خیرکم تاسو کې بهترینه څوک دی. نبی علیه السلام چې کومه خبره کوي دا د ځانه نه کوي، دا د خدای د طرف څخه دته دا اجازه ده، دا وحی دی د خدای د طرف څخه دا ورته ویل کېږي ای نبی دا خبره اوس امت ته وکړه، اوس دا خبره ورته وکړه، اوس دا نصیحت ورته وکړه. نو معلومه ده چې دا کومه خبره عرض کوم دا د خدای حکم دی، الله دا وایي. په تاسو کې بهترینه زما په بندګانو کې که زنانه وي که نارینه هغه دی من تعلم القرآن. دا اول ټکی دی. چا چې قرآن په خپله زده کوي، په خپله د قرآن زده کړه، دا د الله او د الله د نبي حکم دی چې دا تاسو کې د بهتري د شوالي غټ مقام دغه دی. چا چې قرآن زده کوي دا تر ګوته بهتره دی. که غریب دی که تور دی که سپین دی که هر طرح دی که قرآن زده کوي د قرآن زده کړې دپاره دا وشار سړی دی. دا زنانه وشاره ده، د عقلمند زنانه ده. چا چې خپل ځواني خپل وخت او خپل بچان هغه مور و پلار نیک بخته دي چا چې خپل بچان یا خپل بچان د قرآن د زده کړې دپاره ورکوي، ځکه چې دا د خدای حکم دی. دا بهترین انسان جوړیږي، ځکه قرآن داسې کتاب نه دی چې چا د قرآن سره تعلق وساتي او دی ذلیله سي یا دی په دنیا کې ناکامه سي یا دی په آخرت کې خراب سي. دا نشي کېدلی. دا د الله یقیني فیصله ده، د الله د نبی دا اعلان دی. هر یو موږ تاسو کې دا غواړو چې زه بهترین انسان جوړ غواړو که نه غواړو. هر زنانه زموږ خوندې منې دا غواړي چې زه دې ډېره ښه ښځه جوړه شم. نو زما خوندمندو دا د نبي کریم علیه السلام خبره ما تاسو ته واوروله، د الله خبره ده. په غاړګۍ و په پیشن او په بې پردګۍ باندې ښه ښځه نه شي جوړېدلی، تباهي به سي. د ښه ښځوالي بهترین شی اول شی دا دی چا چې قرآن ته وخت ورکړي، چا چې قرآن ته قرباني ورکړي. خیرکم من تعلم القرآن. تاسو کې چې چا قرآن زده کړي اوله خبره دا ده چې قرآن به زده کوي. اول شی زموږ ته د کامیابی او د نیکوالي دغه دی چې قرآن به زده کوو. نو الحمدلله دغه مجلس چې جوړ شوی دی هغه هم په دې بنیاد باندې دی او موږ چې راغلي دا سفر شوی دا ملګرو چې دا مجلس جوړ کړی دی موږ د دې لپاره راغلي چې دغه بناتو دغه طالباتو مور و پلار ته مبارکي ورکو، د دوی ودی ته مبارکي ورکو چې دغه اولنۍ هغه زنانه دي هغه طالبات دي چې د الله او د رسول په دې خبره باندې عمل وکړي چې قرآن یې زده کړي. قرآن دی نه دی عزیزانو چې دا موږ تاسې وایي قرآن زده کړه غواړي. دا د الله کتاب دی، دا مسخرې نه دي، دا دغسې نه دي، دا وخت غواړي. دا تر قرآن نه دی لکه موږ چې په کورو کې وایي. قرآن دغه دی. الحمدلله د قرآن الفاظ خپل الفاظ، د قرآن د الفاظو د دې ټولو د ادا کولو خپله طریقه ده. استاد غواړي، مشق غواړي، تمرین غواړي، یو زمانه غواړي، ځان به په پوکې کېږي. داسې نه چې ناوخت نه کېږي. ډېرې سپین سرې زنانې دا وایي زموږ ژبه پنډه شوه نو موږ نو څه کولی. نه مایوسه کېږئ مه. زنانې دا تر راځي وایي موږ په کورو کې مصروف وي موږ نه څه کوو. دا نشي کېدلی. قرآن دومره اسانه دی. الله په خپله فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن الله وایي ما اسانه کړی دی، خو داسې نه دی چې په خپله دې موږ ته راشي. څه تګ غواړي، څه طلب غواړي، څه د زړه خوښي غواړي چې زه دا خوښه کوم چې زه قرآن وایم. قرآن ته ځان وسپارل شي، قرآن ته څه وخت ورکول شي.
داسې تر ننه داسې نه دی راغلی یو څوک تر اوسه څوک نشي ښوولی په دا 1400 کاله اسلامي تاریخ کې چې یا یو زنانه یا یو سړی یا یو دغه چې هغه وایي ما قرآن زده کوي زما قرآن نشي زده دا نشي کېدلی هېڅوک یې نشي ښوولی په هر عمر کې زما په حیات کې زما سپین ږیري شاګردان ما لیدلي دي د ما چې سبق ویلي په سپین ږیري مې لیدلي په دارالعلوم دیوبند کې موږ ته دوره یې کوله دغه کو په لویې کې قرآن شروع کړی کتابونه شروع کړي ماسټران سوي دي ریټایر سوي دي بیا راغلي دي بیا دا سره په زرګونو انسانان شته قرآن یو داسې عظیم کتاب دی او داسې الله اسانه کړی د قرآن د زده کړې دپاره دومرې د لږ طلب غواړي نو د دې خوشحالي دا ده الحمدلله چې کومې طالباتو قرآن دغه کړی دی د هغو څه دا درخواست دی تاسو ډېر غټ نعمت حاصل کړئ ډېر غټ دولت په کائنات کې تر دې بالا غټ دولت نشته دا حدیث کې راځي که د قرآن حافظ یا د قرآن عالم دته خدای قرآن ورکړی دی قرات یې ورکړی دی قرآن ویلی سي و بل چې د کوي سي لیکن دی چا یو بلډینګ یې ولدي یو بنگلا یې ولده یو ګاډۍ یې ولده دی چا یو کالی یې ولده چې یو دا خو ډېر دغه د زنانې ډېر ژر متاثره کېږي وایي فرشتې راځي په دې باندې لعنت وایي لعنت دې پر تا باندې ستا په سینه کې دومره غټ نعمت موجود دی قرآن موجود دی ستا په خلو ستا په عقل کې الله دومره لوی نعمت درکړي ته د خلکو د دنیا سره متاثره کېږي نو عرض مې دا دی زما خوندو مندو چې کومې طالبات فارغ شوې د هغو ته دا هدایت دی تکبر به په ځان کې نه راولئ تاسو د قرآن عظیم الشان طلب پوره کړئ هغه ځای ته ورسېدل اول ټکی خداو چې خیرکم من تعلم القرآن په تاسو کې بهترین زنانه په تاسو کې بهترین نارینه بهترین سړی تر قیامت پورې هغه دی چې قرآن یې زده کوي دویم وعلمه وبل چاته ور زده کوي فارغ نه تاسو باید دا دي چې د قرآن چې کم امانت کم نعمت الله مستحق تراکي د ذکر په صورت کې یا د حفظ په صورت کې یا د قرآن پوهینې په صورت کې د قرآن اول حق دا دی چې قرآن به زده کوي په الفاظو سره بیا په معنی سره او بیا د قرآن په کم عمل چې کم خبرې په قرآن کې ستا هغه په خپل ژوند کې راوړي اوله مرحله خو دا ده تاسو الحمدلله زده کړل دویم حق دا دی چې د هغه چې کم تا زده کړی دي چې تا وخت راسي ستاسو باید دا دی چې په کور کې هره زنانه خپل مور خپل ورونه خپل خوندې خپل په کور کې زنانې ښه په اخلاق سره داسې نه چې ډنډه د سړی چې قرآن زده کوي وم نه دا د قرآن عادت نه دی قرآن کې به نرمي وي د قرآن په استاد کې د قرآن د الله یو کلام دی په دې کې عزت غواړي ادب غواړي نرمي غواړي برداشت غواړي ځان به تر چا بهتره نه بولې بل څوک به تا ته بهتره وایي ځان ته به بهتره نه وایي ځان ته به تر اخره پورې دا وایي چې په ما کې تر اوسه پورې د قرآن حق ما نه دی ادا کړی او دا حقیقت د قرآن حق څوک ادا کوي هیڅوک نشته الله کلام دی ډېر دروند کلام ډېر عظیم کلام دی په کائنات کې دې مقابله تر اوسه نه چا کړی ده نه به وشي د دومره عظیم کلام د دې خوبیانې د دې دا انتها علما وختونه ختم شو سپین ږیري شو قلمونه ختم شو کاغذان ختم شو د قرآن اصل معنی وغیره تر اخره پورې چانه کې ختم نو عرض مې دا دی چې دویم حق د قرآن دا دی زما خوندو مندو چې چا قرآن زده کوي اول خو خپل زده کولو کوشش وکړي الحمدلله مولوي صاحب داسې وویل ستاسو مدرسې استاد چې دلته د غټو زنانو دپاره الحمدلله زموږ نظام زه ډېر خوشحاله سم او پکار دا دی هرې مدرسې له پکار دا دی هغه زنانې مه محرومه کوئ ډېرې زموږ خوندې مندې دي سپین سرې شوې د لمسیانو خاوندانې شوې عمر یې تېز زړه یې غواړي چې تلاوت وکړم یاسین ووایم الحمدلله شریف ووایم لیکن زده یې نه ده د قرآن دا زموږ ستۍ په کلي کې دغه شي دا زموږ ډېره محرومي ده عزیزانو خوندو مندو تاسو ته وایم په قبر کې نه میړه په کار درځي نه زوی په کار درځي نه نژو په کار درځي هېڅوک چاله په کار ورځي خپل عمل په کار درځي د تاسو د قیامت پر ورځ د دې قرآن پوښتنه کېږي چې ته مسلمانه وې په کالۍ د خوا بدوله په نزور په دې څه پوهېدې زما په کتاب ته نه پوهېدې هغه تورې ډورۍ ته هغه تور قبر ته زما خوندو مندو زموږ ته مخ ته څومره انسانان ولاړو قرآن یې نه دي زده د غټ نعمته څه محرومه دي نو دا ډېر دغه کومه وخته پورې ژوندېږي موږ ته باید دا دی چې د چا قرآن نه دي زده که نارینه یاست که ځوانان که سپین ږیري او که زنانه یاست اول دا د پیزوینې درته وایم او دا د خواخوږۍ درته وایم دغه نعمت ځان مه محرومه کوئ
په هر قیمت باندې خپل پلار خپل مور خپل کور مجبوره کوي په دې باندې. ګوره چې زنانه چې خپله مطالبه په چا باندې مني، کالی پر اغواړي دا پر اغواړي پلانکۍ لیس راوړه پلانکۍ شی راوړه، یو طرف هغه سات چې هغې پیسې هم دي په دې باندې ته پوهېږې د قرآن په زده کړه څنګه نه پوهېږې. دغه پلار دغه سړی دغه ورور دغه تربور دا په دې مجبوره که چې زما آخرت ته زه قبر له ځم، بابا جانه ورور جانه میړه فلانکیه زما په قبر کې ته ماله په کار نه راځې، زما تر اوسه الحمدلله نه دی زده، زما لمونځ نه دی زده، زما قرآن رنګه دولت زما نه دی، زه یم مسلمانه، پلار نیکه مې مسلمانان روان دي، کور مې مسلمان دی، زه د قرآن څخه محروم یم. دا ډېر غټ نقصان دی. نو عرض مې دا دی د ټولو زنانو ته دا درخواست دی ما خوندمندو، دا انتهایی د زړه د خوږې درته وایم، دا د افسوس خبره ده چې کومو زنانو تر اوسه قرآن نه دی زده کړی. د هغه دپاره الحمدلله مخکې خو دا خبره چې چا سره زده کړو چیرې ولاړې سو د کور نه سو وتلی، اوس خو دا دې بازارونو زنانې ځي شاپینګونه ځي قرآن نه دي سکلی په پرده کې په اهتمام کې مقصد بل نه وي، قرآن نه مقصد وي، د الله دین مقصد وي، او دا ستاسو مخ ته الحمدلله په دا مدرسو کې ستاسو په کلي کې نږدې په دغه کې د دې قرآن دپاره راوځي او په پرده کې او د دغه مقصد وي چې ما ته الله پاک خپل کلام را نصیب کړي. او انشاءالله قرآن دومره عظیم نعمت دی چې یوه میاشت هر زنانه چې هر څو سپین سري هر څو یې څه نه وي ویلي چې یوه میاشت د قرآن دپاره ولاړه سي راشي خپل سبق د استاد څخه واخلي، انشاءالله زه ګرنټي ورکوم د یوې میاشتې بعد د هغه زنانه به په صحیح تلفظ سره قرآن ویلی شي. دغه ده که نه خالص تجربه ده که نه؟ دا زموږ تجربه ده. دا نشي کېدی الله پاک غواړي چې زما کلام الله وایي و یوه شي ته الله پاک دونه غوږ نه نیسي لکه د الله کلام چې څوک وایي الله پاک هغه ته غوږ نیسي، اوري یې خپل د بنده سي اوري. حدیث کې دا راغلی دی. و یو وخت حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه یو صحابي رسول دی، ډېر غټ صحابي دی، د قرآن سره ډېر محبت و، غټ ټول صحابه کرام دی، لیکن دا خصوصي وحی لیکلی د قرآن حافظ عالم او په ډېر انداز باندې قرآن وایي. هغه ناست دی خپل قرآن وایي تلاوت کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګې پټې دي قرآن وایي، غرق دی د الله په محبت کې. وحی رالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین رالی چې د الله حکم دی ای نبی ورس د ابی بن کعب قرآن وایي هغه واوره ته واوره. څومره عجیبه خبره ده، د الله کلام دی د الله بنده یې وایي نبی ته، هغه نبی ته چې سید کائنات دی، د ګرد کائنات سردار دی، د ګرد دنیا د رویه پیدا ده، و هغه ته الله پاک وایي ورسه ستا صحابي زما بنده زما قرآن وایي ورسه تیجن واوره. وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم رالی پټ څوکه څوکه رالی چې وی که د ابی بن کعب قرآن وایي سترګې پټې دي دې څوکه رالی او ته کښېنستې اوري. نو حضرت ابی چې هغه صحابي و بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې رالی فورا یې محسوسه کړه چې یو شی نورانیت رالی د نبي راتګ دی، فورا یې سترګې خلاصه کړې چې وی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ناست فورا ودرېدی قرآن تلاوت یې بند کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایه وایه ولې دې بند کړ؟ ولی یا رسول الله ای زما نبي قرآن پر تا نازلیږي او ته باید ته ما ته ووایې، زه خو امتي یم، زه د تا څه اورم، زه څنګه تا ته ووایم؟ نو زما خوندمند زما عزیزانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه ورته وویل؟ هکذا امرني ربي، ما ته زما خدای نن د هغه حکم را کړی دی چې نبي ته ورسه د ابی بن کعب څخه قرآن واوره. نو ځکه هغه حضرت ابی رضی الله عنه فرمایي وایي ما چې دا واورېدل او صحابي چې کوم روایت کوي وایي د تعجب یې وکړي چې الله پاک زما نوم واخیستی چې دغه شی درته وویل دغه حکم باقاعده زما نوم واخیستی چې د ابی بن کعب څخه قرآن واوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعم سماکه ما رب ستا نوم واخیستی چې ای نبی ورسه د ابی بن کعب څخه قرآن واوره. وایي دا خبره چې د واوره دی په ژړا د ډېره خونده څخه د ډېره خوشحالۍ چې زما بخت وګوره زما قسمت وګوره چې زه یو ګناهګاره بنده د کائنات رب زما خالق مالک خپل کلام ما ته خپل نبي متوجه چې ورسه د ابی بن کعب څخه قرآن واوره. دا غټ بخت دی. نو عرض مې دا مې تر دې ده کوي دا خبره تر موږ راوځ موږ له څه سبق دی زما خوندمندو چې قرآن دومره عظیم الشان نعمت دی که چا زده کړي خالي تلاوت یې کوي الله پاک دې ته غوږ نیسي، الله پاک خپل نبي راستولی دی، تر قیامته پورې دا نظام به چلیږي. چا چې قرآن وایي دا به یقینا الله اوري په توجه سره یې اوري. دا څومره لوی بخت دی زموږ دپاره چې موږ د څوارلسمې زمانې صدۍ ګناهګاره مسلمانان او قرآن موږ ته دا عزت راکوي که مې قرآن وایي الله پاک زموږ ته قرآن اوري انشاءالله.
نو دا به زکو کې به نه زکو ان شاء الله. یو خدا خبر نو دغه بناتو څخه دا درخواست د طالبانو چې صرف په دې ځای باندې ما بس کوي قرآن اوس خو ته صرف په ناظره وای ک الله توفیق درکړي دي د پلار مور څخه درخواست دي تاسو خوش قسمت چې الله داسې بچانی درکې چې هغه قرآن دا دې زکې خپل په کور کې دغه رونا راولي او دا کوشش وکړي که وخت لري یا حالات اجازه درکې باید چې د قرآن حافظان او که حافظانی نسی که ده کم سے کم پا دا قرآن بانی زان پوکی اگر علم دی چې نور کتابونه پرمخ ہوئی مطلق جاہل مجی جوڑی چې قرآن یاد کے بس قرار رکشی رسا نا بلکہ دا شزا دا زنان دا طالبہ دا قیمتی سولا دا دیسا فائدی واقعی خپل پکور کی زنان چا قرآن ندی زاغت جنزا کی او دیتا نور موقع ورکی چې دا طالباتی دا قرآن فهم دا قرآن بانیزان پوکیدل دا قرآن پا مسائل بانیزان پوکیدل بیا او بل ترسل او پا خپل عمل کی راوستل دا ضروری نو دا بکو انشاءاللہ که بینکو دا استازان سمیو درخواستی دا دی دا مورو پلار سمی درخواستی او پا خپل دا طالباتو سزمرد دی بچانو سمی دا هیلا دا چې تاسو صرف په دا ځبانی مشتاف کېږي بلکې پرمخ د قرآن نور خو بیا دویمه خبره ده د قرآن د دې ګورو څخه مقصد چې راغلو خوندو من ته درخواست کو چې د دې راتګ د دې جلسې مقصد د زنانو راټولېدل نه دی میله نه ده بلکې یو خصوصي مقصد دی هغه دا دی چې د خپل په ژوند کې موږ وګورو چې موږ څومره په قرآن باندې عمل کړی دی عمل می تر کومه ځای په کور کې څه ترای د زنانې د پاره عزیزانو حدیث کې راځي زما خوندو مندو وای د زنانې د پاره جنت تلل ډېر اسانه دي انتهایی اسانه پنځه وخت لمونځ په وخت باندې کول او غیبت د ګناو څخه ځان ساتل په ځان کې او د میړه په مال کې خیانت نه کول وای کوم څه چې په دې ترتیب باندې وخت تیری او د میړه اطاعت کوي په جایز کارو کې او غیبت دا نه کوي دا ډایرکټ د کومې دروازې څخه چې وغواړي جنت لري د ښځې څخه جهاد نه غواړي د ښځې څخه د مشکلات نه غواړي چې کوم نارینه یې کوي ستا اګر د خرڅې چې کوم وخت زنانه نابالغه تر بلوغه پورې دا په پلارو په وروڼو باندې ده هغه دې خدای مکلف کړي دي چې ته خپل خوندې خپل بچان دې ته به خوراک شاک خرچه ګرد ورکړي چې کوم بالغه شوه نکاح وشوه بیا د نکاح بعد په میړه باندې دا فرض دی تر هغه ساعته میړه ته سړي ته دا اجازت نه ورکوي شریعت چې که په تا کې د زنانې د ساتلو دغه د حقوق ادایګېدو طاقت نه وي نو وایي واده مه کوه نکاح نه شئ کوئ که ته دا ساتلی شئ بیا به ته نکاح کوي بیا ته تر مرګه پورې په هغه باندې ده نو زنانو خو د هر قسم تکلیف څخه خلاصه ده لیکن شیطان داسې بدبخته دی زما خوندو مندو موږ ته یې په څه باندې اخته کړي یو په دې مصیبت یې اخته کړي چې زموږ ته د فیشن څخه موږ نه اخلاص دا فیشن کول دا د څه لپاره دی وای هغه بهترینه زنانه ده چې خپل میړه ته صفا کالي او خپل صفایي وکړي او خپل میړه خوشحاله زموږ ته خامه به د زما خوندې من یا زستی یا د ورور پر ځای یا د پلار پر ځای یا مشر زنان چې د هغو زوی پر ځای زما دا ذمهداري جوړېږي زه تاسو دا خبر وکړم چې کوم ستاسو د نقصان ده یا د فایدې ده خو هغه به نه به مولوي صاحب خاص مې دا ده تکو زموږ خوندې مندې په فیشن باندې وخت ځای قرآن ورته اسانه دی نه زده کوي خپل په لمانځه کې تر ننه سوچ نه دی کړی چې زما لمونځ څه ته راغی یو کم زنانې چې کوم په مدرسو کې سبق هغه ته خپل لمونځ تېر کړي حدیث کې راځي وایي شپېته کاله به یو سړی یو نارینه یو ښځه لمونځ کوي یو لمونځ نه قبلېږي ولې چې لمونځ نه دی زده سبحانه نه دی زده الحمدلله نه دی زده د کالۍ په صفایي نه دی پوه چې زما کالي څه وخت پاک دي څه وخت ناپاکه دي او ولاړه به څنګه کوم په لمانځه کې اتحیات به څنګه کوم او سلام به څنګه ګرځوم او په لمانځه کې چې کوم خبرې کوم کوم اتحیات وایم د هغه په معنا پوهم که نه یم پوه دا د کولو کارونه دي او په قبر کې د قیامت په ورځ دا ټوله پوښتنه به د موږ څخه ټولو څه کېږي په دې باندې موږ سر نه خلاصو چې کوم د نه کولو کارونه دي الله پاک وایي غیبت مه کوه او غیبت خود دومره خطرناک دی زما خوند مندو زموږ په معاشره کې پخوا خو دا و چې خلکو دا غیبت د زنانو کار دی زنان یې کوي
دا معاشره وه پخوا زنان هم نه کوئ بیا شیطان محنت وکړي زنانې په دې کې مبتلا کړي اوس دا چې راوتلی چې موږ نارینه خواص په دا غیبت کې مبتلا یو غیبت څه ته وایي په یو زنانه کې یا په یو ورور کې مسلمان کې یو عیب موجود وي ته هغه عیب راواخې دی موجوده نه دی د ده پشت د ده پشه دا وایي چې فلانکۍ خو دی وه فلانکۍ دی وه فلانکۍ دی وه فلانکۍ دی وه فلانکۍ دا غیبت دی حدیث کې راځي چا چې غیبت وکړي دا دی لکه د هغه سړي یا د هغه زنانې غوښې چې وخوري او بل حدیث کې راځي الغیبت اشد من الزنا غیبت تر زنا لا سخت ځکه په زنا خو په ماجد کې څوک نه کوي په ښکاره یې نه کوي او توبه هم په ځان بولي چې ما ته خدا نه خاصه غلط کار وشو لیکن په غیبت باندې ځان ګناهګاره لا نه بولي په ماجد کې ناستې په مدرسه کې ناستې په کلاس کې ناستې په کورو کې ناستې حج نه تللي عمرې نه تللي ښه کار هلته لګیا غیبتونه کوي دغې ده که نه روژه مې په خوله ده روژه ده پښلمۍ دی روژه ده بزرګه میاشته د آخرت میاشته په دغه کې موږ لګیا خپل روژه په غیبت ماته کړې څونه زنانې دي او د قیامت په ورځ چې د چا غیبت کړی دي د دې حق به ورکوي څونه لمونځونه چې دي کړي دي څونه نیکۍ چې دي کړي دي دا به د قیامت په ورځ د چا غیبت کړي چې په دنیا کې معافي نه غوښتې توبه یې نه یې کړې د قیامت په ورځ د دې غیبت بدله به ورکوي او بهتان زموږ په زنانو کې دا ټوګس دا په دې پوهې نه زموږ خوندې مندې خو مه به دې زما خوندو چې موږ په دې کې څه خبرې نه یو چې بهتان وایي و چې دا ګناه لري که نه لري په چا باندې هسې لون تړل هغه یو کار نه دی کړی وا پلانکی دی وا پلانکی دی هغه دی هغه به یو خبره کوي درې خبرې نورې پر وطن دا دغه عادت دی که نه زموږ معاشره په دې کې څه کېږي په دې کې معاشره خرابېږي دا په هر کور کې چې نن سبا دا مصیبتونه دي هغه وجه دا ده یو سړي یو خبره وکړه یا یو زنان یو خبره وکړه دا بله بیا راولاړې شي درې څلور نورې په غوټې کې به وایي فلانکۍ دی وایي فلانکۍ دی فلانکۍ دی وایي هغه ګرده معاشره خرابه شي کور خراب شي کورونه په دې خرابېږي او د قیامت په ورځ د دې سوال کېږي والبهتان بهتان دغه ته ویل کېږي او درواغ باره کې راځي حدیث کې راځي و یو زنانه و صحابیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې حاضره وه یو کوچنی لور ورسره و یا زوی ورسره و هغه دی لرې ولاړه یا کوچنی دې زنانې و زوی راسه یو شی در کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست او د کوچنی راوغوښتې ول یو شی در کوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا پوښتنه وکړه تا چی شروع کړي و هغه هلک کوچني ول یا رسول الله د ما یوه خرما وه زما دا اراده و چې هغه ول که چیرې دا نه وای ستا د درواغجن کېدو دپاره دا خبره کافي وه دغه هم درواغ دي دونه درواغ نه شي ویلی چې خالق نه خطا باسي چې راسي شی در کوم او ته نه ورکې ما دې را بولې دغه هم درواغ دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاشق ول ستا د درواغجن کېدو دپاره لعنت الله الکاذبین د خدای لعنت په درواغجن باندې ووري او په کورو چې نن سبا نورې مسایل دي د هغه سره سره زموږ کورونه زموږ تبایانې د دې سره هم دي چې موږ حقیقت نه وایي نارینه حقیقت نه وایي درواغو باندې کار کوي او خلک وایي درواغ د میړه وزر دي دا د شیطان دوکه ده دا درواغ د میړه هغه وزر دي د زنانې هغه وزر دي چې سړی و جهنم و دوزخ ته استوي نو قرآن دا وایي دا د قرآن هغه خبرې د کوم چې د دې قرآن مقصد دا دی چې زموږ عمل شي اخلاق ډېر ضروري دي پرده دومره ضروري ده دا د قرآن وایي یغضضن من ابصارهن نارینهو ته جلا حکم دی زنانو ته جلا حکم دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه دا د قرآن آیتونه د نبی علیه السلام ته الله وایي ای نبی خپل نارینهو ته ووایه چې خپل دا سترګې ښکته کړي نامحرمه زنانې چې د کومې زنانې چې د چا نکاح جایز کېږي هغه ته کتل سخت ناروا دي حرام دا د سترګو زنا ده او کومه زنانه دا رقم دا صرف د نارینهو دپاره حکم نه دی زنانو ته دا حکم دی چې د کم سړي څه ستا نکاح جایز کېږي هغه ته کتلی نه سې دا د سترګو ګناه ده د هغه څه بلا ضرورت خبره کول دا د خولې زنا ده د هغه څه خبرې اورېدل دا د غوږو زنا ده دا حدیث کې راغلی دي دا ټول شیان زموږ په معاشره کې دي دې ته پرده نه وایي شرعي پردې دې ته ویل کېږي او په دې باندې باید دا دی چې مشران خوا بنده نه کړي چې دا بیا څه په زړه کې تور دی ډېر خلک دا تر دي که نه چې په مسله خبر نه دي چې یو زنانه یو په مدرسو کې یا په تبلیغ په وجه زه په دین پوه شو هغه کور ته د مخ پټي یا دغه کوي دا ډېر لوی دولت دی دا مخ پټول دا پرده کول ډېر د عظیم دولت دی د ډېرو فتنو څخه ښځه محفوظه د ډېرو فتنو څخه نارینه محفوظه
چې دا کوي خو سره خوا بدي یا بل څوک کلی والا خوا بدي وای دا پلان کوي دا به څنګه پزړه تور وای ملایان پزړه تور عزیزانو دا خبره نه ده دا د زړه د تور د سپین خبر د الله حکم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه څوک زیات پزړه صفا کېدلی شي ځان نشي کېدلی نبی کریم علیه السلام الان کې خدای پاک په قران کې ویل دي چې دا نبی د دې ټول امت پلار دی او د نبی کور والا بیبیګان چې دا د ټول امت منځ دي داغه باوجود نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت کړی د نارینه په لاس په وکي زنانه وي زنانه به په پرده کې کښینو بیا بیعت کوي وی زنانه تر بیا سم نه په لاس په بیعت کړی نه ورته کتلی الان کې نبی دی تر نبی بالا خو پات روان نشي کېدی حضرت عائشہ صدیقہ نبی اسلام کور والا ته ګرانو کور والا حضرت خدیجه حضرت حفصه دا ټول د نبی اسلام بیبیګانی یو زنانه څوک نشي ثابتولی چې دا صحابه الان کې هغه د صحابه ومن دی وي د پردې نه بغیر خبر نه دوسر کړي د ضرورت د دین خبره کړي دا د قران حکم دی نو عزیزان مستقله دا پکار دي د پردې په باره کې دا د فرض حکم دی په دې کې باید دا دی ها پکور کې جګړه مه جوړوي او پکور څوک نه خبر دي په اطمینان سره پکور کې تعلیم شروع کړي پکور کې د قران ترجمه شروع کړي پکور کې دا مسائل ورو شاید په تسلی په اخلاق سره په ډنډې سره نه په بدغه سره چې د پلار سره اخصه د مور سره اخصه هغه به زار شي وای د شادي مدرسې سره لوري مدرسې ته واسول پکور کې جنگونه راته جوړ دا به نه کوي په اخلاق ځکه چې خلکو پته نه ده قرآن ته هغه باندې رحم کول پکار په طریقه سره په ترتیب سره د دې نه علاوه یو غټ مصیبت چې زموږ په کورو کې دي زنانې اکثره دا تراځي आवाज ورځي شنو ورځي خود روان دلته خواص زیات دي دخلت ورسېدل لري راځي حواځي بل یو مصیبت دا د زما خوندمنو چونکه هر وخت دا اجتماع نشي کېدلی هر وخت دې دا کار نشي کېدلی نو ځکه په دې وجه څخه دا یو موقع ده د دې موقع څخه موږ دا فائدہ اخلو عزیزانو چې زموږ د مدرسې د علماو مهنتونه دا قران د زموږ په کورو کې دې په دې باندې موږ ځان پوکو ار زنانه دا مصیبت دی په هر کور کې د غربت مصیبت دی و ګرانی دا مصیبتونه یقینا په دې کې شک نشته دا ټول د الله عذابونه دي او دا زموږ د ګناو د وجه څخه دي ځکه چې نبی کریم علیه السلام فرمایي وای اعمالکم عمالکم په دې باندې چې کوم حکومت راځي هغه سید اعمالو د وجه راځي کوم نیک عملو نیک خلق به در باندې مسترد کیږي کوم بد عملو نو بد خلق به در باندې مسترد کیږي نو دا نیکی او بدی په دې موږ امتیاز نه دکې په ځان کې موږ نه ګورو چې زما دا 23 غنټې ژوند سار ماښام دا څنګه کیږي په دې کې زه څو ګناه کوم او څو نیکیانې کوم ما تاسو صرف یو اشاره په طرز باندې په مختصر دغه باندې یو بل مصیبت دا دی زموږ په زنانو کې پرده به میراثي ارڅ براسي لیکن د اسراف او د فیشن دا د باطل دومره د کافرانو دومره مهنت دي ما خوند مندو کله چینا د امریکا دا یو خو د موبایل په وجه باندې د دې موبایل دومره خطرناک اثرات دي دومره خطرناک نتایج دي چې په 1400 کال کې مسلمانانو شذو نارینه د دین څخه دون نو لري کړي لکه په داشل کال کې د موبایل راغلي 1400 کال سخت تکلیفونه راغلي په مسلمانانو په اسلام باندې لیکن د دینه نر او شذ په اجتماعي سطح باندې دون نه دي لري سوي لکه په دا یو 22 کال کې چې کوم وخت موبایل راغلی دی څومره بی عزتیانی او څومره د دین سره لريوالي او چې څومره ګناوي زموږ هر سړی تر رسیدلی کور سړی او زنانه کښنه او ځوان شپېجري په دغه مصیبت باندې اخته هغه کې دا چی سي د دشمن دا دغه دی په دې کې فیشن ښکارا کوي په دې کې زنانې دغه ښکارا کوي نو زموږ زنانې نافودي په ګوري ساته په تیر دي په خواخو په قران باخته په وظیفه باخته په ذکر باخته اوس هغه ټول فاتح
اوس په دا مصیبت اخته دي او په دې کې د دنیا هغه مصیبتونه د دنیا هغه تباہي او بربادي چې زه چونکې د زنانو مجلس دی زه انتهایی په الفاظو باندې زه دا نسم کولی چې هغه الفاظ ادا کړم چې هغه یقینا د مجلس بې ادبي ده خو عزم یې دا دی چې د دنیا هغه بدترینه ګناوي هغه په دې مصیبت کې دا ظالمان ځای کړي دي او دا په دې کې چې شي په دې کې اسراف هر زنانه چې د موبایل وګوري یا ټي وي دا بلای وګوري هغه خپل میړه ته او پلان کې خدای کالی کړیو یو واده کې چې ما علم تراغلی دي دا شکلونه چې شل جوړې او 15 جوړې ډېر جوړې سلوي جوړې یوې زنانه د پاره چې په ګرد عمر موقع نشي راتلی دا او هر جوړه کم سے کم اوازي هر جوړه کم سے کم چې ما په علم کې دا 15000 14000 10000 چې بنتها ما ته ډیره ما ته نور نه معلوم چې خلک دا وایي چې بنتها یو جوړه باندې پیسې روان نو هر چې د عزیزانو په مدینه منوره کې د ازماستا نور یا د ازماستا خور دا چې موږ ودو دا د صحابه تر زنانو لوړې دي که کمی دي جواب راکړي ها صحابه ته خو نه سره په ټوله مدینه کې یو کمیس وو د زنانو یو کمیس وو هغه څه شایسته کمیس وو د هغه زمانه دا ترامنو لکه د ازمن زمانه چې به پردګي پکښې جالي وي هغه زمانه هغه یو غټ کمیس وو په حدیث کې د صحابه کمیسان ته دا بډي سلان بډي پوری پو د شو تر بډي پو دا یو کمیس په ګرد مدینه کې وو چې کوم زنانه وجدله دا کمیس په واغسي د واده پښپا باندې دا به دا کې به ته به وښي بیا به راوښي ګرد زنانه د نبی اعظم په ګرد عمر کې بل څه جوړه نه کړي نو دا څومره بچت په دې دا نارینه چې کم زمرسي نه بیا به چنا دا بدبخت د شوزو هغه شیان راوېستل چې ټول دنیا په دې مصیبت روزانه د دې سب کمپیوټر دی روزانه نوی ډیزاینونه دي او لیسونه دي جوړې دي کپړې دي زنانې پیسې په دې باندې او زمر زنانې لګیا دي په دې باندې په هر کلی کې دا کلی دا سیدان دا هغه کلی او دا هغه دا چې د دې شوزو په لو چا نه سلیدلې دنیا د دې تاریخ د کړی دی و دا د سیدانو کلی دي دا د پښتنو کلی دي او دا د پښتنو غیرتمن کلی دي لیکن دا د دشمن دا مهنت وسو زموږ په زنانې د باندې راوېسته په لو خو څکه په لږ مخ باندې روانې دي په خپل شاپینګونه کوي او په خپل زیداته او ته لیکلي و د نر داخله منه ده او په خپل ته کې ناس نر دي نو ستاسو لپاره نه ده ارج می زاد زمان زما خوندمند دا د آخرت تباہی ده او دا پیسې چې په دې د اسراف دي دا تر قیامت پورې دا نه ختميږي باید د ضرورت جوړې کچيري دا زنانې مشتي 400 غریبانیت الحمدلله هغه غربت نه دی د صحابه او د زمانه چې موږ به ماشام وچه ډوډۍ خورو ترنه چا وچه ډوډۍ خوړلې نه ده خوړلې دا موقع کې راځي ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا کائنات سردار دی په خپل 2 ورځې په ماړه نفس نه دی بيدسو حضرت عائشہ سیده ته فرمای دومره عظیمه شزه چې وحی براتله جبرئیل امین به دې ته سلام ورکوي نبی اسلام د استاد په دې شزه باندې دا کور والا باندې حضرت عائشہ دې ته سلام ورکړه د خدای پاک دومره بزرګ شزه هغه ته خپل خوري پښتون جنوکه چې امجان ستاسو په زمانه کې څنګه ډوډۍ دی په خوله دی ورته ویل اے د خدای بنده د نبی اسلام په زمانه کې 2 میاشتې به موږ ولې زموږ په کور کې به چلره بلېدل هغه د اړین څو گزاره مې پچی شو ولا هذه الاسودين دغه خورما او دغه په دې باندې شپې تیرېدلې چې په کور کې ور نه بلیږي ستاسو خیال دي داسې بریاني نه وي داسې کبابونه د خوراک شي نو داسې وخت تیر کړی دی دا د دې لپاره عزیزانو چې دا موږ ته وشي چې دین کار دا نه دنیا غواړي نه شي غواړي په دین باندې عمل کو چې دومره مسکین بیا هم د خدای پر ذکر باندې دین باندې عمل کوي نو زما خوندمن دغه نارینه چې موږ ته مجبور کوو چې مال پلانکې جوړه پلانکې له دا سړی خوراکې چې نن سهار لاړې ماښام راځي د خلوص پریشان څوک په پمځکه کې دي څوک نوکر دي څوک چیشتي دا به وخت پریشان دي دا نارینه چې زه کور ته شي نه راوړم خو چې وجه راته باندې کړي او چې راوړم پیسې نشته نو اوس به څه کوي دا بیا وخت یا به رشوت اخلي یا به غلا کوي یا به شي کوي ځکه د کور ژوند خو روزانه جنګونه نشي کولی سره په کور کې زنان سوسیالي نه کېږي نو دا وجه دا ده چې زموږ په زنانو کې دین نشته او دا پته نشته دیندار زنانه دا د شری چې نشته الحمدلله دا ستاسو په معاشره کې زه خپل اوسم زموږ په کور کې موږ دا کوشش کړی دی قسم د اسلام مطابق موږ مکمل عمل کوشش نه لګیا دی هغه ذهن جوړ دی د اسراف څخه د غیر الحمدلله یو تنګینه راغلی نظم کاروبار ستا او نمې بلډینګان ستا
وچې د مسجد یو امامت زه به هغه امامت کوم ته ورپوښتنه وکړه عرض مې دا دی دا زه صرف خپل دغه نه درته یعنې اوس هم دا کېدی شي صرف ذهن جوړول دي د زنانو ذهن جوړول دي چې دا اسراف ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین قرآن دا وایي چې څوک بې ځایه خرڅه کوي دا د شیطان وروڼه دي ان الله لا يحب المسرفين اسراف وڅه وایي ضرورت د یوه شي دی ته درې شیان کوې مثال د یوې جوړې ضرورت دی ته لس جوړې وکړې دا اسراف دی د یوه لوښي ضرورت دی د یوه دیګ ضرورت دی د یوې چمچې ضرورت دی زه پلس سیټ کوم د ضرورت ونیسي تر 10 نمبر پورې ګډ لوښي کوم دا اسراف دی عرض مې دا دی عزیزانو په کورو کې د دې محنت شروع کړي او زنانو ته دا درخواست دی د هر شی چې بې ځایه راوړي په دې کې د نارینه دا ته د خپل میړه ظلم کوي دا که دی غلا وکړي یا درواغ ووایي یا دوکه ووایي دا پیسې چې په هره ناجایزه طریقه راوړي په دې کې د دې زنانې ګناه کیسته خپل مړو ته خپل پلرو ته خپل وروڼو ته دا زړه ورکړي چې وروره زموږ ضرورت نشته د خدای دپاره خپل آخرت خپل قبر د موږ دپاره مه خرابوه خپل حرام به په موږ نه خورې حرام به نه کوې که وچه خورو که نوده خورو بس دغه ټیک دغه دال چټني خورو په دا پیاز سره ډوډۍ خورو خو آخرت به نه خرابوي دا تر زنانې انشاءالله دا زنانه به په خپل کور کې صرف په 15 وخت لمانځه باندې د ګناهو سزا ناګرځولې دا به د جنت خاوند دی او که دا کیفیت لکه دا اوس روان دی چې کم کیفیت دی داسې حالات وخت نشته د دې تفصیلاتو تاسو تر موږ بهتره په خبر یاست عرض مې دا دی نو د دې مدارس والا سم درخواست دا دی داسې نه چې نن ته فارغه شوې سبا ستا فیشن حدیث کې راځي که رب کاسیات عاریات آخر زمانه کې به داسې ښځې کپړې به اغوستي هغه به لڅې وي هغه څنګه د کپړې به اغوستي هغه زمانه کې په سمجھ کې نه راتله اوس خو ښکاره په سمجھ ده داسې کپړې خالي جاله ده او بیا دونه فټ کپړې دي چې د زنانې هر څه ښکاره کېږي دا چې دي دا کپړې نه دي دا ننګه په دې باندې نبي کریم علیه السلام لعنت ویلی دی دا لعنت پر ویلی دی د زنانې صرف مخ او لاسونه پښې دا به په کور کې عام ښکارئ نه به ځیګر ښکارئ نه به غاړه ښکارئ نه به بازوګان ښکارئ نه به داسې کپړې اغوندي چې هغه دومره نرۍ وي دا ټوله نبي کریم علیه السلام د قیامت نشانیان ښولي او قیامت نشانیان په چا چې ښکاره کېږي هغه تباه دی چې موږ ته سبب جوړ شو د الله د عذاب نو عرض مې دا دی زما خوندمندو باید دا دی چې د دې مدرسو والا سم درخواست دا دی د دې دپاره په کومو کورو کې چې کوم تکلیفات دي د هغه وجه دا ده چې موږ په کور کې دین نشته د قرآن تلاوت نشته د قرآن فهم نشته خپلې بچیانې په مدرسو کې داخله کوي چې قرآن په ترجمه زده کړي د پردې احکام زده کړي د اسراف او د ناجایز د دې احکام زده کړي د آخرت د تیاری فکرونه زده کړي د هر زنانه د هر طالبه چې خپل کور ته ولاړه هلته په خپل کور کې چې بیا واده سه د واده په خپل میړه په کور کې د پردې او د تعلیم شروع کړي الحمدلله زموږ علما ډېر کتابونه جوړ کړي دي اصلاح خواتین او بوشت زیور دا د زموږ د اکابرو کتابونه دي د کور د چلولو هر د بچانو تربیت د میړه حق ادا کول خپل په کور کې به څنګه اوسې پرده به څنګه کوې دا ټولې خبرې کړي او اسانه دي دا ټول لیکل شوي دي نو انشاءالله که چیرې دا زموږ طالبات او زموږ د مدرسو والا او دا خوندې مندي خپل ژوند دا تراتیر کې تاسو به ووینئ دا ستاسو ژوند د سکون ژوند وي نن زموږ ته په کورو کې هر څه ډېر دي سکون نشته سکون ولې نشته ځکه چې زموږ ستاسو هر څه چې دی هغه د خدای او د خدای د رسول د منشا څخه خلاف دي او د هغه په بله لار روان غیبت زموږ په کور کې دی او بهتان زموږ په کور کې دی او زنانې بې پردګي میړه ته ځان نه برابروي بل کور کې راځي یو کالي دې خراب شي یو پلانکی به وایي چې چا یو جوړه ولیدله د هغه جوړه نه اخلي وایي دا خو پلانکی اغوستی وي دغه ده که نه په سونو باندې فالتو سونې پرتې دي دوې زنانې رالې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته او د هغو په لاس کې دغه بنګړي و د سونې اکنګن ورته وایي پخواني بنګړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل ول د دې زکات ته ادا کړی هغه یا رسول الله موږ نه دي اتا کړو نه خبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل ورکسي دا خوښي چې الله پاک د قیامت پر ورځ د جهنم دا بنګړي دروا غوندي دا مې خوښه ده هغه لیا و چې زکات نه ادا کوي دا د جهنم بنګړي دي اغوستي دا به جهنم کې د جهنم ور وي تاسو راوښه ځان څونه زنانې دي سونې دي او یوې سونې زکات نشته څونه انسانان او زکات دا چې فرض دی لکه لمونځ د زکات او د لمانځه هیڅ فرق نشته د سړي چې کوم په نارینه باندې زکات فرض خپل یعنی که یو سړی کال تیر سو دی د 15,000 15,000 یا 80,000 روپۍ مالک دی او فورونه ادا دي هر څه مکوسي دا سي باندې زکات کیږي
هغه که د سونې په شکل کې وي که د چاندي په شکل کې وي او که نغدي وي کمال تجارت. دا رقم کومه زنانه چې دا کال تیر شو 12 میاشتې تیر شي د دې څه دونه سونه موجوده چې د دې اختیار د دې خپل ذاتي ملکیت دی چې پلار دا ور کړی هغه د ذاتي ملکیت که دا زکات نه کی ور د قیامت پورې غاړي بندي دا د جهنم د غلیمات تاسو حدیث او تنن راوښه زموږ زنانو چا زکات ور کړی سلويشتم رفي دا به زکات په لکه 2000 روپۍ دا د زکات دا به خامخا ورکه هر کال به د خپل د سونه حساب کې اول ضرورت چې د سونه دی ما سونه ورکه خپل میړه ته ورکه یا فلارت یا په دې کار کې وي ستاسو اخرت ګټوي یا د دنیا ګټوي په دې کې ولګو او کله سپرتا د تر کوم وخت چې دا سونه ستاسو ملکیت کې وي د زکات نه ورکه غاړي دې باندې دي او دا به د جهنم وروي دا په قبر کې د دې سوال د سکیش تاسو خپل اندازه ولګوي مرده دې سونو زکاتونه ورکړي ورکوي که څه سوچ مستا نو عرض می دادي دا رقم هر شي او په دا زنانه باندې اخترې واجب دي اخترې په خپل پیسو کې میړه باندې واجب نه دي ها کمیړه په خپل خوښ ورکي هغه د مرزي ده لیکن کمیړه نه ورکي غاړي دې شي په باندې دي چې کوم زنانه سونه لري کوم زنانه دونه پیسې لري چې سونه د تقریبا د 10000 روپۍ سونه وي هغه باندې ام اخترې واجب دي ام سرسایه پر واجب ده ام زکات پر واجب دي کې نو ورکی فرض پرېښول د فرض په پرېښول سره سخت ګناهګار ده. نو عرض می داري د دې دین مقصد داري کزمل په معاشره کې دا شی راشي ان شاء الله هر کور چلے دلی سي نه به د تنګي څخه پریشان است نه به د ګرانی څخه پریشان است نه به د بل شي او هر کور به سکوني داغه وجه ده چې موږ د خدای د رسول الله پرېښه ده په کورو کې څه حال دي د چا ګردې فیل شي د چا کاټټیک سو د چا باندې پاله جوسو د چا دماغ خراب دي تاسو ورته هسپتالو کې دا چې د ماته معلوم روزانه موږ روان دي دا چې بیماریاں دي چې ډاکټران او په ډاکټرانو جنسي په دې باندې جنسي دا قدرتي خبره چې د خدای په لار نه ورکه د الله حق نه ادا کوي یا به ډاکټرانو دلځي یا به دکاندارانو دلځي او دا ګری پیسې به چینات روان دي یا امریکا ته دکاتران ته روان دي پیسې دې زموږ او روان یاد خو لا به استاد زوی او استاد پلار او استاد میړه په توي سوي لیکن رواني شاله دي کاتران ته روان دي چې موږ د شریعت په مطابق نو عرض می دادي ما خوندمندو دا څو خبري اهمي درته ما درته وکي په کور کې به تقوا راولي او خپل آخرت د غیبت د بے پردګۍ د اسراف او دا رقم د درواغ د دې ځان ساتل او خپل د میړه او خپل د کور د منځو خیال ساتل ډیر زنانه میړه المزنه کې دا چټ نه کوي دا مکه ډیر ناري نه داته نه المزنه کې دا چټ نه کوي د دې پښتنه کیږي حدیث کې راځي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته بیا د زنانه مبارک وای وکلکم راعیه تاسو کې هر څه چې دا هغه شپنه ده یعنی راعی ده ستاسو مبارک د سوال کیږي چې میړه د مزنه کوي ورود د مزنه کوي زوی د مزنه کوي تاول نه ورته وای ولنه خو به کېده بل زنانه مزنه کوي میړه فرش خو به کېږي وای ډوډۍ خراب پخ کړي کالی دې نه دي سره کې مجه قضا کې چوت نه کوي د قیامت ورځ عزیزانو مشتي څه د یوې زنانه د خور د مو د کور والا د دې پښتنه بکی نو عرض داري کوم خپل کور په صحیح معنا د اسلام کورونه جوړو او یو مسلمانان مشته حکم دی نو ان شاء الله د دې ضرورت دی ما یو څه کېږي لږ مهنت شروع کی هر یو کور پدې کې شری پرده او د یو د بل حقوق احتیاط کول او د درواغ ځان ساتل او د بے پردګۍ سره د بے پردګۍ په وجه سره زمشتي اجزار څومره خطرناک واقعیت راغلي دي چې زه ته نه سمات کولی تاسو پته ده میډیا په دې باندې ډکه ده د عزت کورونه به عزت سوي دي د عزت زنانه به عزت سوي دي وجه چیش ده چې دغه مصیبت بے پردګۍ ده او شری حکم نه دي او دا د الله حکم دی چې د الله حکم تر څو لاندې کی الله دې ذلیل کی رسوا کی چې په پرده کې سوچ نه وکي کشمیری کملا دې کځوانې ک شیخ دې ک مفتی دې کملا دې ک ارڅو دې چې د خدای حکم نه کی پر ځای د شریعت پر دې خیال نه وساتي الله به مبتلا کی دا په زورګونو مثالونو مشتراغلي نو عرض دا اچھا دا د الله حکم دی په دې کې د اچھا حق نشته د خدای د رسول حکم دی عرض دا زنانو تم درخواست چې خپل د پردې فکر خپل د آخرت فکر هیڅ ورځ ژوند دی ان شاء الله کوم لږ په شریعت مطابق تیر کی بیا دا ورسته ان تاسو به ویني چې د قیامت پر ورځ الله به تاسو یعنی کوم خپل رضا او خپل جنت در نصیب کی موږ تصور نه کوو چې الله څونه نعمتونه مرته یې شي قرآن دا وایي
چې تاسو زړه به یعنی دې تصور نه سکه چې ما ستې لپاره چیش پټ کړی دي د جرت لپاره. نو الله پاک ته مستاس په دې خبرو باندې د عمل کول توفیق راکړي او کچیر ما څوک زیر سی په دې یعنی صفي خبرې کړي نو دا غزه معذرت غواړم ځکه دا زموږ ذمہ داری ده پته احسان نه دی. الله به سبا د مرسته په دې باندې قیامت پښتنه کی چې دا خبره تاسو معلومه د زما حکم د زما د نبی حکم تاولی نه ورسوي زما خوند مندو فیصد د مسلمانۍ تیز من خوند مندیات زما ورونه او دا د الله یو حکم دی چې زما کوم شی ماته معلوم دی هغه تاسو سره سم دا ذمہ داری ده. الله دې مستاسو ټول ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي ان شاء الله عمل وکړو کې بنکو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.